کتونکو څنګه چې تاسو د مدرسې را فوټیج ولیدو چې ماشومان لګیا دي او مدرسه کې چې دی هغه تعمیراتي کار چې دی هغه شروع دی. دلته را سره د پښتو نیوز نیټورک چیف ایډیټر شوکت میرخیل موجود دی. دوی سره هم خبرې کوو چې دوی دغې مسافرو ته او دغې اعلی حکامو ته څه ویل غواړي او څه غوښتنه دي کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه معاذ خان، ستاسو د مینې یو جهان مننه چې تاسو رالی او راتکوټ او بیا د مدرسې د فوټیج واغستو دنیا ته یې وښو چې یار د علم یو مرکز جوړیږي او که چېرې تاسو به دې کې خپل د مال نه لږ حصه دې طرف ته هم ورکوئ نو یقینا چې الله تعالی به تاسو له دې غټ اجر درکړي. زه به صرف دغه ووایم چې زموږ له طرفه چې څه کېدی شي هغه به موږ هم کوو. بل دا خبره چې موږ دا ویډیو هم په دې نیت باندې کوو چې کم چې صاحب استطاعت خلک دي او وس لري او خپل مال خرج کول غواړي نو هغه د دین ما ته غوره ځای بل نه ښکاري چې بدیزي کې خرج کړي نو دا د دین پتنګان به د دې ایریا نه وځي، د دې مدرسې نه به وځي، فارغېږي به او د ثواب د نه ختمېدو هغه سلسله به د هغو هم په دې کې شاملت وي او انشاءالله چې هغو به ثواب دارین ضرور حاصلوي. نو زه ټولو مسافرو ته کوم چې وس لري او الله تعالی ولا مال ورکړلی، دولت یې ورکړلی، نو زه یم چې څه نه څه که یو روپۍ هم موږ ټول له غونډه کړو نو زما امید دی چې د هغې نه وایي قطرې قطرې سے دریاب بن جاتا ہے نو د هغې نه هم لویه روپۍ جوړېږي. د دې به پې هغه کنسټرکشن چې کوم دی نو هغه به سرته ورسي. اوس د دیزي د مفتي صاحب چې کوم دی د هغه وینا را چې تر دا پراجیکټ چې کوم دی نو تر 2.5 کروڑ روپو پورې دی او د دیزي د مټه تحصیل خو غټ تحصیل دی نو دومره غټه مدرسه لکه بیا په داسې ایریا کې جوړول دا یو ډېر ښه اقدام دی. نو زما امید دی انشاءالله چې الله تعالی به د خپل غیب و خزانو نه څه نه څه ورکړي او د مدرسه به پوره شي. خو هغه خلکو ته زما بیا خواست دی چې هغو هم په دې کې خپل مالي تعاون وکړي او دا به انشاءالله چې په آخرت باندې ضرور په کار راځي. مهرباني. قدرمندو کتونکو د شوکت میرخیل خبرې هم تاسو واورېدې. مونږ بیا دغه غوښتنه کوو خپل اعلی چارواکو ته چې کم وس لري او په دې مدرسه کې خپل څومره هم انویسټمنټ کولی شي که هغه مالي که جاني مونږ تاسو ته ووایو نو راشئ او د دې مدرسې د قاري صاحب سره میلاو شئ. په سکرین باندې به مونږ د قاري صاحب نمبر ورکوو، د هغو سره کانټیکټ وکړئ. که څوک ورسره د سیمټ کولی شي، که څوک شګه کولی شي او که څوک دیاړمار وقف کولی شي نو رادي شي او د راحت کوټ کې دا مدرسه جوړېږي. دلته د خپل دغه وکړي.